د دې حدیث لاندې راشو. د دې وجه نه علما فرمایي د شهید دوه قسمونه دي. ډېر خپل خبرې کړي. شهید په دوه قسمه دي، یو ته شهید حقیقي وي، یو ته شهید حکمی وي. شهید حقیقي دي ته وي چې یو انسان په میدان جنگ کې د کافر د لاس نه ولګېدو او مړ شو، یا ناحق مسلمان دی یو بل کس را پاسې دو یو مسلمان ناحق قتل کو، اس قسم ظلم یې نو کړی او ناحق قتل کړو او دته د علاج مکمل او نشفاق کا وخت باندې مړ شو، د یو موس ټایم هم په تیر نشو، د وصیت مکمل ته ملو نشوا او دا ډایرکټ مړ شو، دې ته وایي شهید حقیقي. نو دا حکم دا دی چې په دنیا کې به د سره د حقیقي شهیدانو والا معامله کې په کمو کپړو کې چې شهید شوی دی په اک کپړو کې به دا خخی. عجیبه خبره کتابونو لیکلې ده داسې شهید ته به غسل نه ورکې. وجه څه ده؟ فرشتې د ته راځي د ته غسل ورکوي. فرشتې د اکرام او د عزت او د تعظیم د پاره راځي او د وینې د لپاره د غسل سبب ګرځي، د پاک صفاوي. نو فرشتې ولا غسل ورکې. نو شهید حقیقي ته به غسل هم نه ورکې، کفن به هم نه ورکې، بدک خپلو کپړو کې په وینو کې به لت پت خخې، البته جنازه حق ته جنازه به پکې. دا شهید حقیقي دی. یو شهید حکمی دی چې په دنیا کې خدا د عام مړو په شان معامله وکړي، د ته به غسل هم ورکې، د له به کفن هم ورکې، د باندې به جنازه هم کېږي، خو لیکن په آخرت کې به د سره چې کم د شهید حقیقي ته مقامات، انعامات، احسانات معامله هغه سره کېږي، دک شان معامله به د شهید حکمی سره هم کېږي. او د شهید حکمی کې کم کم خلک داخل دي. دا وره تقریبا حدیث مبارکو کې د 40 نه زیات افراد ذکر دي. د دغه حدیث په رڼا کې